السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو دوستانو څنګه حال دی؟ ښه. امید د رب نه لرم چې تاسو به ښه او د صحت جامې مو په غاړه وي. دې وخت کې سهار 6 بجې دي او موږ روان شو د مدرسې په طرف باندې چې نن د مدرسې اولنۍ ورځ ده. مدرسې ته به ځو انشاءالله. د لارې څه مناظر به ستاسو سره شریکوم. نننۍ ورځ سهار دغه انور اوس راښکاره شو، تاسو کتلی شئ، او موږ روان شو د خیره مدرسې ته چې نن زموږ د مدرسې اولنۍ ورځ ده. او اولنۍ ورځ هغه د غټ اختر د چوټیانو نه بعد لازمي ورځ ده. نو تاسو هم زموږ سره داسې مناظر وګورئ. څنګه چې مخکې ما تاسو ته وویل چې نن زموږ د مدرسې د غټ اختر د چوټیانو نه پس اولنۍ ورځ ده. مدرسې ته به ځو انشاءالله چې نن ډېره اهمه ورځ ده. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. دې وخت کې مونږ منګلور اډې ته راورسېدو. مخکې به پیاده ځو تر د منګلور پوله پورې. اوس د اډې نه والا د منګلور پوله پورې که په هر ځای موږ ته ګاډی میلاو شو چې منګورې ته تلو، موږ به هغې ته خیږو او زه به منګورې ته. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب
نو ملګرو دې ټایم کې اوس موږ راورسېدو ګورنمنټ سیکنډري سکول منور سوات چې دې کې موږ د 10 پورې دلته سبق ویلی دی. دا پرایمري نمبر 1 سکول دی او دا های سکول دی. اوس په دې نه بعد به اوس موږ ځو دغه منګلور پل ته راورسېدو. دلته به اوس موږ خېږو پلین کورس ته چې څه ټایم هم ګاډی راغی ګاډی راځي پلین کورس ته به خېږو او مخکې به خپل سفر شروع کړو. پلین کورس ته چې وخېږو نو بیا به پیپل چوک کې او یا په ګرین چوک کې او یا په ګلشن چوک کې دې دریو ځایونو کې به په یو ځای کوزیږو. بیا به ستاسو سره انشاءالله هلته ملاقات کېږي. په لاره هم که ممکنه وه ستاسو سره به څه مناظر شیر کړو. ملګرو دې وخت کې مونږ په پیپل چوک کې د فلین کورس نه راکوزو او اوس په مخکې خپل سفر جاري ساتو. مخکې ځو. زموږ سفر مدرسې طرف ته جاري دی. د پیدل سفر نه بعد مونږ راورسېدو ګرین چوک ته. دا دی ګرین چوک. شل منټه کم هو بچ نو ملګرو دې وخت کې مونږ راورسېدو سورا چوک ته او زموږ سفر به مخکې جاري وي. دې طرف باندې مخکې به وځو. ملګرو دا چې د سور او سپین ښکاري دا د مکان باغ چوک او مخامخ چې دا کومه غټه ودانۍ ښکاري دا د سوات کانټیننټل هوټل. په دې لار به اوس موږ داسې سیده ځو او هغه مخکې چې ده هغه زموږ مدرسه ده. نو ملګرو بالاخر موږ راورسېدو مدرسې ته چې د کور نه والا منګلور پوله پورې موږ بیا د سفر وکړو. بیا د پیپل چوک پورې موږ په فلاین کورس کې راغلو. پیپل چوک نه والا دې ځای پورې موږ پیاده راغلو
دا مخامخ دا ودانې چې کومه ښکاري دا زمونږ مدرسه ده. امید لرم چې دا ولاګ به ستاسو خوښ شوی تر دا روان ولاګه پورې موږ اجازت راکوئ. د لوی الله په امان.